هر داستان د غم داستان دی د هر چا خپل ستوري ده دا وخت چې را سره دغه یو دکاندار ناست دی چې د کاسمیټیکو کاروبار یې کوو د دې نه د دې د ژوند باره کې تپوسونه کوو ورور نوم دې څه دی رحمت الله د کوم ځای د پیر بابا یم د پیر بابا جی کور کې څومره ماشومان دي په کور کې تقریبا شته او 15 شپږ دي او د دې نه علاوه ستاسو آمدن څه ذریعه وه بس دغه دکان او دغه دکان چلېدو په دې بس خپل رزق ګټلو په دې دغه دکان کې څنګه لړل او اوس به څه کوي نو اول خو د کاسمیټکس کار مونږ کړی او شروع کړی مو او ښکلی رزق مو الله پاک ښکلی ډېر راکو جی جی او بس ګزاره وه په دې باندې کېدله او بیا خو بس اوبه رالې بس سیلاب راغی دکان یې خراب کړو د دې دکان نه چې سیلاب راغی تا څه شی وړلی کورته یو شی مې کورته نه وړی غونډ چې دی غوړه شګه کې پټ شوی دی او بس دغه تاسو ته کوم ښکاري کې کار څنګه شروع کړئ اوس خو بس سنشته ډیکور به کومه او داسې ډیکور دې څو خرچه ده نو ډېرې خرچه پیسې په ډېر راځي موږ سره فلحال سم نشته اوس هغه لږې سپاینه شروع کړي دي اوس نه کار روانه خو پیسې نشته یو روپۍ راسره نشته حکومت چې 15 لکه درکړي 15 لکه راکړي چې هغه ملاو شوي لا نه چیک ملاو شوی دی نو چیک ته 15 راکوي کو چیک ته چیک وي چیک ملاو شوی جی پیسې کله به ملاويږي نو ګوري کنه اوس خو لا پیسې خو هغه ته وایي چې تاسو سره نقد شي کنه نقد خو نشته د چیک سټیټ درکړل لا نه دی راکړی جی خاجي جی بیا بس کې دې کې بس شروع کوي بس دغه کاسمیټک سامان شروع کوو نو سم مطالبات لري بس تاسو بس مون کار شروع کړی دی او اوس دومره نشي خپل کار په روان کو او د کور د حالت کور خو بس دغه دکان او دغه گزاره کېدل اوس خو دکان خراب شو دغه ته سترګې دی بس چې جوړ کو او په دې کې دغه گزاره کېدل نو در سره د خلکو د طرفه خلکو وایي چې په کروڑونو مدد شوی نو تاسو سره مدد شوی یاره موږ سره نه شي هغه کړي او لکونو کې نه دی په زرګونو کې دی په لکونو کې چا نه راکړی او دغه بس ټوټل چې دغه شوی نه 50,000 شپېته روپۍ مو ته شوي دي او ډېر چا دغه نه راکړی زیات نه زیات 400 درکړي نو چې ډېر دغه نو تقریبا چې یو کس راکړي 1,500 روپۍ صرف یو ځای راکړي نور چا 15 راکړي دي او چا 2000 راکړي دي او دا شنټک پکې راکړي پیر بابا کې ولاړم او تاسو واورېدل د رحمت الله د ژوند قصه داغه د کاروبار نشیب و فراز او دا قصه د هر چا قصه ده او د پیر بابا د ګډ دا خلک وایي په زرګونو امداد او شپ لکونو ویشلې حالانکه د دې خلکو چې څه جمع پونجي وا هغه ته لړله او داغه په مقابله کې په وړو کې د مالګې برابر هم د خلکو د طرفه را نغلل او د حکومت د طرفه ورته چک ورکړی شوی دی هغه چک کې به پیسې راځي یا به نه راځي دا هم یقیني نه ده خو تر دا دمه پورې هغه د حکومت د چک پیسې هم نشته دا خلک به څنګه ژوند تېروي هغه وخته پورې به دې انتظار کوي چې د حکومت دغه چک ته پیسې راشي باید چې حکومت دا سیریس واخلي او د دې خلکو د ژوند چې دی دا لغوندې اسان کړي دوا خان جانان وطن نیوز جونیر